بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المناقضة فمثل قولهم في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان فكيف افترقا في النية؟ قلنا هذا ينقض بغسل الثوب والبدن عن النجاسة فيضطر إلى بيان وجه المسألة، وهو أن الوضوء تطهير حكمي لأنه لا يوقل في المحل. لك برو ريجي من ویلیو دو علت دی، یو تا علت مؤثره وی عندنا او یو تا علت طردی وی اغد امام شافعی رحمه اللہ دی. بے دفع واردی کی زمان پاغیم داغا پاغیم. علت طردیه باندی څلور قسم دفع رازی. قول بموجب العلت اول لاو چی معترض مستدل توی ستا د علت کم حکم دے زد آغی قائل. ترجمه پاتی وا فالتزام ما اغدا چه لازم کی بزان باندی سائل یعنی معترض ما حق حکم یلزمه المعلل کم حکم چه لازمی معلل مستدل لازمی بتعلیله د علت پا وجاغه بزانم لازم کی چاو منمه دم ویلیو کنا. برحال دویم اعتراض دفع چه براتل آغا دا اغیط ممانعه ویل که دلا چطول مقدمات ورلنمانی او یا بازی متعین تفصیلا ورلنمانی او بید دی منگ سلور صورتون ذکر کریو. یو دا چه ممانعه فنفس وصب کیوی، یو بدے کی چه وصب صالح للحکم ندے، او بے بنفس حکم کی، او بے نسبت دا حکم وصب تکولو کی. بے درم نمبر فساد وضعوا چی بای کم علت ام جوڑ کو دا خو آبی دا حکم دے و تقاضا دا دغی حکم دا زد کئی او وزد سلورم ادفع دا مناقضی دا. ناول بتعریف دا مناقضی وکو بے اسبیب اولا مثال ذکر کو خبر بای ختم شی. مناقضہ دا نقض ندا او دا دی اصطلاحی ماتی دل. اصطلاحی تعریف دی هو تخلف الحکم عن الوصف الذي ادعى كونه علة سواء كان لمانع او لغير مانع. ملیشب دا مناقضی تعریف یو آغا خلق کئی سوک چی دا تخصیص العلت قائل دی، یو آغا خلق کئی کم چی دا تخصیص العلت قائل ندی لکا منگا. نسوک چی دا تخصیص العلت قائل ندی اگوی دا تعریف کئی هو تخلف الحکم عن الوصف چی حکم دا وصف مخالف شی. وصف سنگ تقاضا کئی حکم آغا شان نشی. ولی کم وصف یادی الذي ادعا کونه علا آغا وصف چه مستدل معللی دعوی کولا چه دا علت دے حکم داغی مخالف شی. برابر خبر دا معنی دا وجن مخالف کی کہ حکم او کر غیر معنی دا وجن اتوک چه دا تعریف تخصیص العلت قائل دی غودسی وی چه تخلف دا حکم دا علت نراشی خود معنی پا وجه معنی ورسیدلی پی دا خوشول لند دا بس کله چې حکم د علتنا د وصفنا د علت مشترکانه مخالف شي دې ته ویل کیږي مناقضه. دا غیر بار وس د امام شافعي رحمه الله کوم علت د علت طردیه باغی معنی به مناقضه څنګه راځي. نو ملي صاحب دا مسله ذهن کې واچوي. موږ احناف وایو چې تیمم د بارانیت ضروری دی او دس د بارانیت نه دی ضروری بغیر د نیت کچا او دس وکړلو اعضای مغسولی وینزل مسه وکړه بس او دس وشو. نیر کې لمبل او نیت د او دس نه دی کړی هم دلته لمبل وسلخانه کې نیت نه دی کړی هم او دس وشو. شوافی وایي څنګه چې تیمم د پاره نیت ضروری دی دغه شان د وضو او دس د پاره هم نیت ضروری دی. دلیل په طریقې د قیاس وایا او دس قیاس کوي په تیمم. علت مشترکه ورله جوړی طهارت راوستل حکم مقیس علیه تیمم کې نیت ضروری دی. مقیس او دس کې هم ضروری او دس مقیس تیمم مقیس علیه علت مشترکه طهارت راوستل حکم بغیر د نیت کېدل بلا نیت ورسېدلې به. موږ ورته وایو مناقضه پکو
کم شی چې علت تا جوړ کړلو طهارت، کم شی چې طهارت راولي هغې کې نیت ضروري دی. داسې ویل که نه کم شی چې طهارت راولي دا علت، نیت به باغی کې ضروري دا حکم. لکه تیمم کې چې و نو دغه شان به اودس کې هم وي. موږ ورته وایو بی مناقضه پې کوو، علت به موجود وي او حکم به مخالف وي، تخلف الحکم عن العله. امام شافعي صاحب نه تپوس کوي چې سړی کپړه نجس او وینځي او نیت د پاکوالي نه کړي پاکیږي او یو چې پاکیږي، بدن نجس شوی وي او وینځي او نیت د پاکوالي نه کړي پاکیږي او یو پاکیږي، نو بی دلته خو علت موجود دی کنه طهارت، نو حکم راوله کنه نیت، علت شته حکم نشته، تخلف الحکم عن العله، نقص په وارد شو کنه پوه شوی پی. نو اوس هغه مجبور دي دې ته موږ ویلو ښه علت تردیه باندې به دفع کوو حتی چې مجبور به کو چاته علت مؤثرې ته. نو اوس هغه اثر ظاهریږي اودس او تیمم دا بیل شان دي، او کپړه د نجس شوی د بدن د نجس شوی د پاکي هغه بیل شان دي. څنګه کپړه د نجس ده او اوبه پیاړې پاکي، بدن د نجس شوی اوبه پیاړې پاکي، دا خو دواړه معقولي دي. نجس شوی دی اوبه پیاړې عقل هم تقاضا دا کوي چې نجس شي معنی چې اوبه واړې پاکیږي. نو پاتې شولو تیمم او اودس ته دواړه غیر معقولي دي. څنګه تیمم کې خاورو باندې ځان پاکي، په خاورو سړي طهارت راځي، خلاف القیاس ته امر تعبدي ویلې کیږي، بس بطور عبادت کو نور به نه پویګو. او د سم دغه شان دی بی سړي د سړي مثلا د پتون نوینه تللی ده یی د شرمګانه څوتی دي او انځي څلور اعضا نجس شوی یو ځای دی وینځي بل ځای، دا امر تعبدي غیر معقول دی. لنډه دا ده موږ ته جواب کې وایي چې اودس او تیمم کم علت دی دا هلته مه لګوئ په کپړې وینځلو په بدن. پوه شولې که نه پې دواړو کې فرق دی. او که داسې موږ ووایو چې طهارت علت دی د حکم، شوافي وایي طهارت علت دی د نیت، ویمه یار د نیت، دا کله دا طهارت حکمی علت دی د نیت دپاره، او په کپړو وینځلو کې او په بدن وینځلو کې طهارت دی خو حکمی نه دی که نه. حکمی معنا خلاف القیاس چې کمی هغه علت دی د نیت دپاره، نو هلته علت نه دی موجوده دواړو کې، ځکه حکم نشته نیت نشته. خوند یې در نه کوله که چې که نه ته وګورې لږ شان ټوله قسمه په یو ځل وکړه، دا مې ښه ونه کړه. واما المناقضه هرچ مناقضه ده فمثل قولهم لك دا قول الشوافع، فمثل قول الشوافع في الوضوء مبارك وي اي پنید د وضوء مبارك وي، والتيمم يو پنید د تيمم مبارك وي. څوي انهما طهارتان، دا اودس او تيمم دواړه طهارتونه دي. فكيف افترقا في النيه، نیت کې بدواړه څنګه جدا جدا شي، استفهام انکاری دی، نیت به یو شان، نیت کې به دواړه برابري. قلنا من وایو هذا ينتقض، دا تعلیل یا دغه قول دی ماتیږي بغسل الثوب، د کپړې په وینځلو باندې، والبدن او د بدن په وینځلو باندې، د څه نه وینځي ان النجاست نه چینځي، فيضطر تاسو پوهیږئ که نه. اوس هغه ردم به وکړو نو محتاج شو چاته علت مؤثرې ته، فيضطر نمال المحتاج شو الى بیان وجه المسأله، چې بیان وکي د فرق د دوړو قسمه مسائلو، د تیمم او دس یو طرف ته او د بل طهارت بل طرف ته فرق بیان کی. وهو ان الوضوء تطهير حكمي لانه لا يعقل في المحل، بس حاصل دا شو هغه فرق کوي چې بی علت نه مراد صرف طهارت راوصل نه دی بلکې طهارت حکمی دی، او حکم څوک دی؟ نیت. نو طهارت حکمی په اودس کې مو په تیمم کې مو نو هلته به حکم هم وي نیت، او پاتې شولو کپړه او بدن وینځلو کې طهارت حکمی نه دی بلکې طهارت
حقیقي دی نو هلته حکم نیت هغه نه دی ضروري فرق باندې پوه شوي که نو وایي وهو ان الوضوء تطهیر حکمی اودس دا تطهیر حکمی دی امر تعبدی دی غیر معقول عقل پسمج کے ناراضی دسی ہوا ہے عقل کے ناراضی سمجھ کے ناراضی لأنه لا يعقل في المحل زکا عقل پسمج کے ناراضی فی المحل پمحل کی نجاست دغه دیکھا نا سمانا کم محل چې منګ وینځو دغه محل دی نجس شي دا پسمج کے ناراضی زکا پتون نوی نوتی او منگا اعضای مغسوله او مسکو یعنی ارکانی اربعه وینزو دسی وای بس تقریبا به کې ما سم راولو بلکې دسی وایو وینه وته د پتون نه دا او منگا پاکو ارکانی اربعه دا پاکل کې ناراضي دا څه وای دا طهارت حکمی دی لانه لا يعقل زکا عقل کې نه عقل نمنی په محل کې نجاست کم محل چې موږ پاکو عقل نمنی چې دا دی نجس شوی خو بل ځای دی فکانا نو دا اودسو کالتیمم ترجمه پوه شوي که نه پوه شوي نو فکانا دا اودسو کالتیمم تیمم په شان تیمم امر تعبدی دی تطهیر حکمی دی فی شرط نیت بشرط نیت کې هغې په شان شو لیتحقق التعبد دی دپاره چې معنی تعبدی چې دا غیر معقولی هغه متحقق شي دواړو کې یو شان شول ورسېدو پې لږ به راوګورې شي موږ د دې جواب کوو ورته ښه تا اودس او تیمم یو شان کړه دا خبره دې ټیک نه ده تیمم کې کم الی پاکوالی دی خاورې دي او دغه خاورې پاکوالی راولي دا بیخي خلاف القیاس ده اله د تطهیر څوک د خاورې دا پاکوالی راولي دا خلاف القیاس ده یعنی په علی تطهیر کی حکم تعبدی دی غیر معقول دی په علی تطهیر کی لال چې اودس ته اودس قصه خدا د توجه جی ذهن کې دام کې نه وي دا نجاست چې دی کنه دا تجزی نه بدن تجزی په نجاست کې نه قبلې چې یو حصه د بدن دی ناپاک یو بل دی پاک چې یو حصه ناپاک شو وین وروته ټول بدن دی ناپاک شي طهارت هم تجزی نه قبلې بدن تجزی نه قبلې طهارت کې هم چې ټول بدن دی ناپاک دی یو حصه دی وینځي او نور بخپل پاک شي دا خبرې ذهن کې نه وي تجزی جز دانه جوړیږي چې یو نجاست یو ځای دی نجس شول صرف بقه دی نجس او نور دی نه او به چې ټول بدن ناپاک شو یو ځای دی وینځي دی پاک شي او نور دی نه پاک دا دواړه نه قبلې اوس راشي خبره ده ملي یو پیرم ویل چې دا تیمم د کی کما اعلی د پاکوالی د خاوري هغه پاکوالی اعلی ګرځول د امر تعبدی غیر معقولی ده او داس لال شي او داس کې چې کله د سړي د بدن نه نجاست اوزي نو دا بدن خو په نجاست کې تجزی نه قبلې کنه نو په کار دا رقم ځای نه وینه وتی هغه پرې دا ټول بدن نجس شو تجزی نه قبلې یو ځای نجس ټول نجس لکه څنګه چې منی کې دا حکم دی یو ځای نه اوزي یا حیض او نفاس کی حکم دی کم ځای وینه دی یو ځای نه اوزي او نجس کیږي ټول بدن رسې به کنه نو دغه نجاست تقاضا ده کې چې ټول بدن دی وینځل شي لکه څنګه چې منی وتل کیو څنګه چې حیض او نفاس مسله کیو خو دا نجاست وتل او دا لازمي دل شي دا چونکه بار بار کیږي پدې کې ټول بدن وینځلو کې حرجو بشریت اجازه تور کو چې بدغه کم اعضای اربع دي دغه بس وظیفه شو ټول بدن نه صرف دغه او منی او حیض نفاس دا کله کله دې کې خبره خپل زړه حالت باندې دا ټول بدن بینځي په دومره پورې پوه شو نور خبره پاتې ده ګل د کدو ګل دی کنه تاسو پوه شئ کنه اوس راشي د ویلیو او د سپشان د تیمم دی منګه خبره بار بار وکړه تیمم کې چې څوک علی طهارت د هغه غیر معقولی ده تعبدی ده دلته نجاست چې وته بدن ټول بدن دی نجس شي دا بالکل معقولی ده
او به ټول بدن وینځه دام بالکل معقولی ده اوبه دې پاکوالی راولي دام بالکل معقولی ده خو اعضای اربعو باندې اکتفا کول صرف او صرف دا غیر معقولی ده نو څوک چې پاکوالی راولي اوبه هغه معقول ټول بدن دې نجس شي دا معقول ټول بدن دې وینځل شي دا معقول صرف او صرف اکتفا په اعضای اربعه کول غیر معقول اول ته خو ټول غیر معقول وو او که موږ صرف دا لږ شي کې مقابله وکړو په دې یو کې چې هلته چا طهارت راوستلو هغه تعبدي وو خاورې غیر معقولي او دلته چې څوک راولي اوبه خو معقولي دي اوبه خو دې دپاره دي انزلنا من السماء ماء طهورا پوهېږئ که نه پوهېږئ دا خو معقولي دي او هغه غیر معقولي دي نه ته څنګه اودس په هغې ور قیاس کوي اوس هم پوه نه شوئ د هغه خبره څه و اخري حاصل یې څه و چې اودس هم غیر معقولي دی تیمم هم غیر معقولی دی دا دواړه یو شان شو او بدن وینځل کپړه وینځل دواړه معقولی دي دا ویلي هغه بل شان شو او به علت څه جوړ کو علت دا جوړ کو چې طهارت حکمی چی دا علت دی حکم نیت دی موږ ورته وایو بھائی په اودس کې خو طهارت حکمی نه دی خو اوبه دي اوبه او طهارت حقیقي دی البته په تیمم کې طهارت څوک چې طهارت راولي هغه اوس بې تعبدي او حکمي دی چې هغه خاوره ده هلته دې حکم لګي که علت بدل کړي صرف هلته خاص کېږي دا دې بیا هم بار کېږي لنډه دا ده تاسو لږ وخت کېږئ زما خبره ګډوډه شوې نه وي موږ امام شافعي رحمه الله ته وایو چې بھائی دا علت څوک دی مطلق طهارت دی که نه طهارت حکمي دی که هغه وایي چې مطلق طهارت علت دی نیتی حکم دی نو بیا په اعتراض کوو ته خو د علت تردیه قایل ای کوم ځای کې چې علت وي حکم به نو هلته خو علت شته دی او کپړې پاکولو کې بدن پاکولو کې او ځای دې ګندی هلته خو حکم نشته دی نیت ښه جي هغه وایي نه چې زما مقصود مطلق طهارت نه دی بلکې طهارت حکمیه دی نو بیا خو دې ته اودس بار کو اودس کې خو طهارت حکمي نه دی بلکې عقلي دی بیخي حقیقي دی هلته خاورې پاکوالی راولي او دلته اوبه هغه حکمانو او دا حقیقي دي پوهېږئ که نه پوهېږئ یو شان شو ورته وګورئ فهذه الوجوه دا څلور وجوه فساد وضع قول بموجب العلت ممانعه فساد وضع مناقضه تلجئ محتاجي اصحاب الطرد اصحاب الطرد محتاجي الى القول بالتاثير چې قول بالتاثير وکي واما العلل المؤثره پوهېږئ که نه ما ته لږ متوجه شي اوس علت مؤثره زموږ د حنافو دپاره دی داسې ده که نه په دې باندې درې قسمه دفع راځي موږ به جوابونه کوو څو درې دلته چې کوم دوه تېرې شوی ولنۍ دوه دغه دي یعنی یو قول بموجب العلت دی او یو ممانعه ده او یو بل شی دی هغه سره روانه ده هغې ته معارضه وایي دا درې دفې په علت مؤثره باندې راځي پاتې شولو فساد وضعه دا په علت مؤثره نه راځي پاتې شوله مناقضه دا هم په علت مؤثره توجه جي ولې نه راځي ځکه فساد وضعه کې موږ ویل داسې علت ګرځول چې د حکم نه آبي انکاري د حکم د ضد تقاضا کوي داسې ویلي نو په علت مؤثره کې خو حکم خو علت خو ثابت وي یا د کتاب نه یا د سنت نه یا د اجماع نه یا د کتاب نه یا سنت نه اجماع نه نو تاسو نه تپوس کوم یو علت چې د کتاب سنت اجماع نه ثابت وي هغه د حکم نه انکاري کېدلی شي څنګه چې قرآن سنت اجماع د حکم نه انکاري نشي کېدلی د هغو نه ثابت شده علت هم نشي کېدلی فساد وضع به کې خپل رانه ده ښه مناقضه چاته وایي چې علت وي حکم دی نه نو کوم علت چې مؤثره وي که نه هغې کې دا نشي کېدلی چې علت دی وي او حکم دی نه یعنی قرآن و سنت اجماع نه ثابت وي نو هغې کې به دا نشي کېدلی پوهېږئ البته تردیه کې کېدل واما العلل المؤثره هر چې علت مؤثره دی علل مؤثره دي
فلیس للسائل نشتر معترض بار فيها بدغ عللو کی بعد الممانعات پس د ممانعینا اول نمبر قول به موجب العلتو کنا به اور بس څوک ممانعه وا د دینه بس څوک پاتې شو دوا یو مناقضه پاتې شولا او یو فساد وضع پاتې شولا نو وی د ممانعینا پس پکې دفع ناراضي یعنی مناقضه او فساد وضع ناراضي ها یو شی راضي معارضه ده نو نشتر سائل لبارا بدی کہ بس د ممانعین الا المعارضه ده لانها لا تحتمل المناقضه لك التي مؤثره دا احتمال لمناقضين لري ذکا سدا خود قرآن سنت اجماع ثابت دے وفساد الوضع دا احتمال لفساد وضع من لري بعد ما ظهر اثرها پس داغینا چی ظاہر شوه دے اثر دے علل مؤثره دا چانا بالکتاب نثابت شوه سنت نا اجماعنا داغینا ثابت شی بے بخاوری پکی فساد وضع یا مناقضه راشی اس راشی کتاب نه چې علت مؤثره ثابت وي دغه مثال سنت نه ثابت وي اجماع نه ثابت وي لګ برابر زر زر هم بس نور بس کو به کتاب نه ثابت وي زمونږ د حنابو په نظمانی کم زین چې نجاست وتلو او د سمات تاسو دې صلات کې ویلي مخرج معتاد وي او که غیر معتاد وي بلکې موږ حنافي نجاست معتاد وي او که غیر معتاد وي بهر لو د سي ماتيږي د دې علت د پاره نجاست وتل ناپاکواله را ولدا حکم نجاست وتل حدث را ولدا حکم د دې علت اثر قران نه ثابت دی او جاء احد منكم من الغائط نرسي څوک د غائط لاندې زه ته وي موږ وتکند وایو هغه نراشي معنا او د سمات کی بس به او د سکی به تیمم کی ولې نجاست التوته دي نو خروج نجاست اگر چې عینی د موږ چې کوم علت جوړو بدن د هر حصے نه کوزي عینی دا قران کې نه دی خو جنس خو دې کنه نه رسېږي دیم سنت نه چې ثابتي موږ وایو کوم سواکن البیوت دي دا غو جوټه نجس نه ده علت طواف دی او دا داسې علت دی چې دا حدیث نه ثابت دی پیشو مبارک اسے نبی علیہ السلام فرمائی من الطوافین علیکم والطوافات او دریم اجماع نه چی هغه صغر په ولایت د نکاح کې موږ علت جوړ کړو دا داسې علت چې دا په اجماع کې علتو په ولایت د مال کې ماشوم مانی دا څه وکنه بهرحال علت مؤثره د کتاب سنت یا اجماع نه ثابت وی نو دې کې نه فساد وضع راتللی شي چې د حکم نه دی انکاری او نه پکې نقض راتللی شي چې متخلف د حکم د علت نراشي ها صورتن مناقضه پر راتللی شي صورتن حقیقتا نه صورتن مناقضه راتللی شي او په څلورو طریقو باندې به منګه دغه مناقضه ورله ختمو ده دینه او دا نه د ضروري چې څلور وړه دی په یو ځلی یو مانیم کیږي دو مانیم کیږي کله کله په څلور مانیم کیږي بهرحال صورتن مناقضه راتلی شي په علت مؤثره خو موږ به په څو طریقو رد کوو څلورو وزارت ورځ دنو بس پس پیکو